अस्सलाम वालेकुम दोस्तों भाई बुजुर्गो जोई अमान उल्ला शाह सियालकोट कैंट ना देबन اوسیدونکی ما او ما لکه اسرائیل علیه الصلاۃ والسلام لیدلی په دې خپلو سترګو باندې زه به نن تاسو ته هغه خبره بیان کړم چې چا نه یې بیان کړې لکه ټول خلک مې لیدلی دی اوس ما ږیره پرېښې ده دا وګوره کلمې مې په شاوتې په ملا دومره ډېر لګېدلی وم اوس مې ږیره پرېښې ده اوس مې څوک پېژني نه که نه ډېر خلک وایي چې یاره موږ خو مخکې لیدلی وې هغه ټایم دې ږیره نه وه خو خبره ما دا کوله چې زه ما خو هر څه تېر شل په ما تېر شل لکه ټول د دنیا حالت مې ولید تو بخته د بنو نه ونیسه که نه تر سیالکوټه پورې لکه اوس سر ته رنګ هم نه ورکوم ولې چې یو حدیث مې اورېدلی دا وګوره سر مې سپین دی ټول یو حدیث مې اورېدلی چې یو مولانا صاحب فرمایي چې په حدیث کې دی چې څوک چې سر ته رنګ ورکوي که نه د هغه باندې د جنت بوی څه کوي چې نه جنت څه کوي چې د جنت بوی هم په حرام دی نو هغه حدیث چې ما واورېدی وی چې د جنت خوشبو هم په حرامه ده په داسې سړي باندې چې څوک سر ته کلر ورکوي نو ما بس دا اراده وکړه چې مخکې خو مې اووه ښځې پوره کړې 7 ښځې ما پوره کړې دي خو اوس مې بس توبه ایستې ده که چېرته قرآن خانه نیکه ښځه میلاو شوه چې 24 ګنټې د الله پاک عبادت کوي و ذکر فکر کوي خو کوم یې کاڼي داسې ښځه نه کوم چې یا دې سکول ویلی و یا ټیچر یا ماسټر یا ماته تنخواګانې ځکه چې د ستاسو جسم ما د زما جسم تاسو ولیده دلته داسې خلک ما لیدلي چې که توبه خته توبه را به د بوره ویاړي والا به یې که نه په سیالکوټ کې به ما به صرف په دې خوا باندې کار روزګار کوو ما به په دې کار روزګار کوو دی به هغه د نر و ښځې دواړې لګیا خو بیا هم الله پاک ما ته دومره دولت و جیدت راکړه پته نشته چې څه وجه یې راکړه مور به مې داسې ورکوو چې الله پاک ته ټولو ته خپل کورونه ورکړي د بنو کور خو ما له خرڅ کړی هم دی کاڼي داسې په سانټر کور دی په بنو کې زمونږ چې الله پاک مې د پلار وبخي لکه ګیر چاپېره ټول فرانټ دی که نه یو سایډ نه بله سره پورې بیا داسې ګلۍ پتاو شوې ده لکه زمونږ هلته هم هغه نشته دی ګاونډي مې نشته چې موږ نه شفا کوي یا څه کوي که نه خو خبره ما په دې ختموله چې مور چې درته وایي پلار چې درته څه وایي هغه خبره بالکل منئ صرف د دې نه چې د دین نه مې غلطې لارې ته بوځي هغه ورسره ما منئ نور هغه خبره منئ ځکه چې ما خو دا ټول حالات ولیده د یو ښځې نه مې 4 بچي پاتې شل خو هغه رانه لوپران شل لمونځ او دس خوند یې نشته و چې لمونځ او دس خوند د یو سړي نه زما نه ښځې پکار دي او نه مې هلکان پکار دی ولې چې زما هغه سړی پکار دی چې 24 ګنټې د الله سره تعلق لري عبادت کوي د الله پاک هغه سړی مې ډېر خوښ دی او بس ښځې خو مې نوره ختم کړې خو په ما هره نمونه ښځه ما وکتله داسې ښځې مې وکړې څو پکې په منځ کې راغلی وي چې د هغې بچي هم نه کېدل خو چې کومې ښځې بچي نه کېږي د هغې زړه ظالم وي هغې ته مینه محبت نه ورځي او نور هم کور د نه خرابوي پردې لکه بله ښځه چې وکړي هم د نه خرابوي ما ته به مور وایي چې دا ښځه پرېږده او دا ښځه پرېږده خو ما ورته چې مورې ته راباندې کښې وپرېږدې ته راباندې کښې وپرېږدې لکه مانې دا زه مناسبه نه شمه زه د الله نه یېرېږم بس ما وساتله اوس ما ته دومره پته ولګېده چې باقي بچي هم درپسې خرابېږي او کور هم درپسې خرابېږي زما چې څومره منئ چې زندګي تېروئ که نه پښتنو سیده د الله سره تېروئ د دعوت تبلیغ سره یې تېروئ
د الله سره یې تېروئ. دا زما زندګي دا ډېره خوښه ده. سبا به په قبر کې تا ته دا فکر نه وي چې تا څه کړي وو څه دې نه دي کړي وو. که اوس ته ډېره صفا زندګي تېره کوې، که دولتونه وګټې، که دنیا کراس کې، که مسافر شې، که څه وکې، خو بیا به مرګ به راځي درته او هر څه به درنه پاتې په دې خپلو سترګو ګنهګارو به ګورې چې دا به هر څه زما دي خو ستا به نه وي، هر څه به درنه پاتې شي. نو زما چې څومره دا خبره منئ داسې کار وکئ چې یو خو داسې ښځې مه کوئ چې بچي یې نه کېږي. بله خبره دغه ده چې سړي ته دا پکار نه ده چې سړی کنجوس وي که نه، منې د کور په کار کې به کار نه ساتې. سبزي، دوړه، اوړه، چیني دا هر څه لګي، آلوګان، پیاز، ټماټر دا هر څیزونه لګي. بل به سړي ته پکار ده چې سړی هم سخي وي، د الله په نام یې هر څه ورکوي. او ښځې ته هم پکار ده چې ښځه صرف د خاوند تابعداري وکړي. بس هغې جنت په اسانه ګټلی دی چې لمونځ کوي او بس د خاوند تابعداري وکړي. د خاوند په تابعداري کې ډېر جنت ګټلی دی. داسې ښځې نه مزار شي، قربان شي، خو چې بیا داسې څوک داسې ښځې ونه کړي چې د هغه ښکلې و یا بچي نه کېږي. مړه د زندګي داسې ده لکه خواب لیدل. زه نن جمدې یم، پته نشته سبا به څوک دا هم نه وایي چې یاره دا شاجي د خدای وبخښي، دا احمد الله د خدای وبخښي، او څوک به مې پېژني نه. بس دغه نیټه پورې دا که دا ویډیو په یوټیوب باندې یا په فیسبوک باندې یا په ټیک ټاک باندې لایک کوي او فالو کوي او شیر کوي. کاڼې ټیک ټاک خو داسې د خوند دی نه، ولې چې ټیک ټاک خلکو نه بندوي چې زه اوس کمیس وباسم او داسې ویډیو جوړوم، دا رانه بندوي. په یوټیوب باندې شیر کېږي، په فیسبوک باندې شیر کېږي او دا ویډیو ډېره شیر کوي. خو هر قسم حالات ما ولیده. زه تاسو ته صرف دا خبره کوم چې د الله سره جوړ توړ زیات ساتئ، لکه الله پاک سره مینه محبت او رسول سره ډېره زیاته ساتئ. کاڼي بیا به در باندې افسوس کوئ سبا پښتونه او بیا به در باندې تېروي. خو ما خو هر څه ولیدله، دا دنیا نه جوړېږي. که ته ډېره وګرځې او ځان خاورې ایرې کې، خو بیا به منازې. نو په دې نه دا ښه ده چې بله خبره ما چې په خوبونو کومې خبرې لیدلې ټولې رښتیا دي. په هغې کې یوه دا مین خبره تکول چې ما ته په زړه کې په دماغو کې په خوب کې چا دا وویلی چې په ما پسې چې څوک ځي، لکه منې الله پاک مثال یې راکړه که نه، ما ته داسې لګي چې الله پاک به راته فرمیلي چې په ما پسې چې څوک ځي، داسې یو نور غوندې و که نه اسمان کې، نو ما ته څوک وایي په زړه کې چې په ما پسې چې څوک ځي هغه به داسې سړی راپسې راسي چې هغه به د مور خبره زیاته مني. لکه هغه سړی ما ځان ته کولی شي که نه. او بل رحمدل انسان د الله پاک ډېر خوښ دی چې الله رضا په خلکو باندې ترس کوي، ویره کوي، خوف کوي. لکه ما چاته چې څه مسله یې و ډېر خوفناک سړی که نه، خلکو یې زړه خوږېږي، هغه سړی د الله پاک ډېر خوښ وي. یو یې د الله پاک داسې سړی خوښ وي چې په خلکو یې زړه خوږېږي، یو یې داسې سړی خوښ وي چې د مور پلار خبره مني. او هغې نه پس که تاسو وایئ چې لکه منې دریم سخي سړی پکار دی. سخي سړی د الله پاک ډېر خوښ وي. او بل لمونځ اودس کوئ، ولې چې لمونځ فرض دی او چې څومره ښه کولی شئ کوئ. او دا ویډیو په پښتو زبان کې ده، دا صرف پښتنو لپاره نه ده. ډېره لایک کړئ، فالو کړئ او شیر یې کړئ، ولې چې زما دغه حالت چې دی نو تاسو ولیدل. دا ټول حالت مې دغه دی چې دا ټول دا خپم په ډزې لګېدلی او په خېټه کې لګېدلی وم. زه یم هغه شاجي امان الله شاه، سیالکوټ کینټ د بنو نه مخکې علاقه مې بنو وه، تحصیل ضلع بنو، شاه شیخان هم علاقه وه. خو په بنو کې اوس امن نشته دی. دلته کاروبار په سیالکوټ کې ماشاءالله ډېر دی او امن دی، ښه زبردست وخت مې تېرېږي ښه په مازې کې. او دا ویډیو خو ډېره شیر کوئ، فالو کوئ، لایک کوئ.